نو دا د تبرک مسله کې زمونږ دویم کلیپ دی. نو مونږ وویل چې د برکت د ماده با را کاف د دین 9 الفاظ قرآن کریم کې جوړ شوي دي. برکات، برکاته، بارکا، بارکنا، بورکا، مبارکن، مبارکن، مبارکتن، تبارکا، دا 9 الفاظ دي. کلمه د برکاتن مستعمله وا قرآن کریم کې مرتين مونږ داغي وضاحتو په سورۃ هود 48 کې او سورۃ اعراف 94 کې. دویم لفظ د برکاته دی ښه برکاته دا په سورۃ هود کې راځي آیت نمبر 73. قالوا اتعجبین من امر الله رحمت الله وبرکاته علیکم اهل البیت. ابراهیم علیہ السلام ته د بشر په صورتونو کې ملائکه علیهم السلام راغلیو. دغه مهمان نوازو ورته ورید کړي اس خیر وړو کې خود وغي نه خوړو دی او یریدو. دغه وخت قانون دا چې قربا ملمه ته بس کې خودل ملمه به نه خوړل نو دا به د دې دلیل و رواج د سې جوړو چې دا ملمه د قربا قتل پس راغله. فاوجس فی نفسه خیفه ابراهیم علیہ السلام پس زړه کې یره محسوس کا او ملائک د زړه په یره پوښ ورته وی لا تخف. دا نقطه مې ځکه ویل چې د غزي کې وهابیان او پنځپیریان هغه تحریف کوي او درته وی چې ګور ابراهیم علیہ السلام سره کې علم غیب وي نو چې فرشتگان ورته د انسان په صورتونو کې راغ دول نه پیژندل تاوان یو کو سخی ورته ورید کو خو پته لګي چې انبیو سره علم غیب نه کنه نبی سره علم غیب د کم زی راغی و مخ کې مزه اوم دی آیت کې مسله حل کو. قرآن وی چې ابراهیم علیہ السلام دا یره زړه کې محسوس کا او دا زړه کې یره محسوس ول دا غیب دی کنه دی او قرآن وی چې فرشتي په د غیب پوي شو غي ورته جلا تخف. نو کوم آیت نه چې نفي کې هم دا غي اثبات در تزراغي کنه نه ظالم پښتو باندې پوش. نبی ابراهیم علیہ السلام ته د بچی زیره ورکو بیبي د پردینه پورې ولاړه وا د زنانه عادت دی چې عجیب خبره ووري نو داسې کې وای مخته گزار ورګي نو فسفکت وجهها داغه مخته سپیړه ورکا او تعجب کو چې زه خو ناقابل تولید زنانه يم عمر رسیده يم په دومره ډیر عمر کې به زما بچی څنګه پیدا کیږي. نو ملائکه ورته ویل اتعجبین من امر الله آیت تعجب کې د امر د الله نه رحمت الله وبرکاته علیکم رحمت د الله او برکتونه د الله دی پتا سبحانه اهل البیت منادا مضاف ده یا اهل البیت اې د ابراهیم علیه السلام ګرانی او کورانه پتا سو دي د الله رحمتونه او برکتونه پوښوي د ابراهیم علیه السلام په خاندان د الله رحمتونه او برکتونه دي. نو د برکت عقیده په وتساتي کنه وساتي مبارکان شو کنه شو نو دا غدویما کلمه وا چې برکاته کلمه ده او دغه مادي د بارا کاف نه جوړه ده او مستعمله فی کتاب الله عز وجل. دریم لفظ د بارکه دی په سوره فصلت کې راځي آیت نمبر 10. شهید شیخ صاحب علی رحمت سره چې موږ مناظره کورس کولو نو دا کلیم دا مسله غم زیر بحث ګرځولې و ریکارډونه به وسمي بیا غي مبارکان ویل چې بارکا په صيغه د ماضی دا قران کریم کې مستعمل نه ده. درس د اختتام نه پس بیا زور سره کېناستم ما ورته له سوره فصلت لسم کې راغلي ده بیا وخندل وی سید نو دا مستعمله ده شاید دا تشریحات نبیغه کې دغه کا هغه مناظره کورس چې موږ ور سره کړو کداغه تحریر تراوسته خو بیا بده کې دغه غلطي وي. نو بل کلمات بارکه ده رازی وجعل فی الصف وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها پیدا کړی دی خدای تعالی پزمکه کې غرونه محکم د پاسه ده دي او برکت یې خېده پدې وبارك فيها في الارض اي بما خلق فيها من البحار والانهار والاشجار بغوي
او څلورمه کلمه د بارکنا ده. دا شپږ ځای راغلي د قرآن کریم کې. بارکنا شپږ ځای راغلي ده. اول په سورت اعراف 129 کې راغلي ده. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. اورثنا دو مفعول غواړي. مفعول اول قومش، مفعول ثاني مشارق الأرض. مشارق الأرض دي ټول شام مراد دي. وأورثنا القوم الذين امیراث ورکو مونږ پس د هلاکا د فرعونیانو هغه قوم ته کانو یستضعفون چې ودوی چې ضعیف او خوار ذلیل کړي شوي وو. مشارق الارض شرقي اطرافو د ځمکې د شام کې، او مغاربها او غربي اطرافو د دې شام کې. هغه شام التي بارکنا فيه چې مونږ ورکې برکت اچولې دي. نو ټول شام مراد دی. او شام ته مبارک ځکه ویلی شو چې په حدیثو کې راځي چې شام کې به څلوېښت ابدالانی بهم یرزقون بهم یمترون، حوی فتاوه کې نورو کتب الحدیث وغیرہ د هغې بیا ذکر راغلی. بل دا دی محبت د وحی دی، مدفن د انبیاو دی. 10,000 انبیا کرام په شام کې دفن دي. سوچ کوه نو ځکه مبارک دی. پته ولګېده په کوم ځای کې د نیکانو مزارات دي، د هغې قبري هغه ځای مبارک دی. د برکت عقیده به ورته ساتي. نو اول سورة اعراف 129. دویم سورة اسراء سورة بني اسرائیل مرتوی اول آیت. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. پاکی دا غزات لرا چې بوتللی او کدی کې تجرید دی. اسرام د شپې تک ته وي. لیلن بیا معاد دی چې بوتللی او که خپل بنده باندې د شپې د مسجد حرام نه، د حجر نه، د شعب ابي طالب نه، یا د ام هاني د کور نه، مسجد اقصی ته، بیت المقدس ته چې شام دی. الذي یغ مسجد اقصی بارکنا حوله چې هغې نه ارد گرد مونږ برکتونه اچولي دي. لکه مدفن د انبیاو دی. شاه صاحب بویل خدای دی وبخي، یو کم مفسرینو چې سلوک او تصوف نه دی کړی هغې وایي چې بکثرت الاشجار والانهار والبحار. هغه ځای کې ونې ډېرې دي او شینکۍ ډېر دی، اوبه دي او دغه دي. دا خو بیا آزاد کشمیر ته مبارک ویل پکارو. هلته خو هم داسې ځایونه ډېر دي. نو بیا د هغه تفاسیرو حوالې ورکولې چې هغې وایي چې دا مدفن د انبیاو دی، لکه قرطبي لیکلي دي، ځکه ورته مبارک ویلی شوی. نو بیا پته ولګېده چې کوم ځای نیکان دفن یې هغه ځای برکتي مبارکي. پښتو باندې پوه شوي. دریم نمبر سورة انبیاء آیت نمبر 71. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. نجات ورکو مونږ ابراهیم علیہ السلام ته او لوط علیہ السلام ته. دا غزمه کې طرف ته چې برکت اچولې مونږ په هغې چې اردوه د شام ده. نو بیا ورته مبارک ویلی شو ځکه مدفن د انبیاو دی. او وروسته به د جملو د جلالین او د خازن او د بغوی او د نورو ګڼو تفاسیرو حواله درکم چې د یوسف علیه السلام قبر شریف دا د دریاب په منځ کې دی او دا د جرګه جوړه شوې وه. اصلا د قبر شریف د دریاب نه پورې غاړه. نو دریاب چې کومې غاړې ته د مزار شریف و نو هغه خلکو باندې ډېره فراخي وه، او چې کوم دی خوا اړخ والا خلک وو نو هغې ډېر قحطونو تکلیفونو مهنګایۍ کې راګیر وو. د دې مشوره وکړه چې دا پورې غاړه کلی چې دی ډېر فراخۍ کې دی، مالداري دو مونږ فقیران یو. دا د یوسف علیه السلام د قبر شریف کمال و برکت دی. جرګه جوړه کړه، کشتۍ راوغوښتې ور ووړېده. ورته ویل چې دا تاسو مالدار یې، دا د مبارک برکت دی، مونږ د ندی وړو. هغې ورته ویل یوسې دا د برکت نه دی، پنجپیریان غوندې.
پوش کدی و چې هغه زمانه کې پنځپیریار نو خو مونږ هم دا وایو چې اوس راوتي دي پخوا دا مرداران چرته پښتو باندې پوش د دې په وړاندې به وي د نبي رسول الله په زمانه کې یو وابي یا یو پنځپیری و هغه داسې بېدبي وکړه منافق به یادې چې د منافق نه کله حکایت کوي دې به راټوپ کوي چې په هغه زمانه کې وابیان او پنځپیریان چرته خو یې زم دغه وایم که نه چې اوس پیدا شوي یې ناول پوه شوې نو هغه هم داسې پنځپیریان غوندي وو ورته ویل چې دا زموږ خپل کمال دی اوړی یې د ده مبارک برکت نه دی خو چې د خلکو ته هغه روویستو صحیح سلامت او خپل کلي طرف ته دریاب په غاړه خښ که نو لږې ورځې پس په هغې قحطونه او منګیي او ګراني راغه او دې کلي والا باندې سمه فراخي راکولو شو حوالې به درکم د ګڼو تفاسیرو نو هلته د هغې ذهن باد کې کار شروع کړو چې دا خو رښتیا وه دا خو مبارک مونږ سره دفن و دا ټولې مزې د هغه په مخ مونږ کولې لکه چې نن د مدینې منورې او د سعودي عرب خلک څومره فسق و فجور کې مبتلا دي څومره عیاشۍ کې مبتلا دي او د یو ذات په مخ باندې بچ دي دا د هغه مخ دی یعنې په دغه علاقو کې دا کارونه خلکو کول په چا کاڼي راورېدلي په چا ځمکې سیرې شوي لاندې راښکلي دي چا نه څه جوړ شو چا نه څه جوړ شو دا هغه د چا مخ وي چې هغه سره دفني بس تا سره ګزاره ده اوس هغې کلي والا جرګه جوړه که دي پسې راغله چې دي پسې راغه دي ورته نه ورکولی و یا څه به وړی هغې خو برکت مشاهده کړی و مخکې نه یې مقاید صحیح و جرګه جوړه شو جرګې ورته ویل د دریاب په دې منځ کې جزیره ده په دې کې به دفن کړو د شنو زمرودو تک شین تابوت او یوسف علیه السلام په دې کې دفن جزیرې د دریاب د منځ کې په جزیره کې دفن کړو د دواړه طرف نه دریاب اوبه راځي د قبر سره داسې ټکر خوري واپس جانبینو ته خورېږي نو بیا دواړو کلو ته برکت بالا سوا تقسیمېدو فراخي دواړه طرف ته راغله نو کوم ځای چې د انبیاو د اولیاو قبور و مزاراتي د برکت عقیده به ورته ساتي او برکت د هغې نه اطرافو ته خورېږي راخورېږي موسی علیه السلام چې کله سفر کولو د مصر نه وځي دا لکونه بن اسرائیل ورسره دي او معروف و مشهور او معلومه لاره و هغه ترې نه د شپې خطا شو مزل که یو لار نه پیدا کېږي او شاته دشمن هم را روان دی اعلان یې وکړو چې لار چاته معلومه ده دا څه مسله ده نیکان خو پوهېږي چې څه مسله شته دا لار ولې ورکه شو دا خو معلومه لاره وه د قوم سپین ګیرو ورته وویل چې تا نه وړاندې په دې مصر یوسف علیه السلام تېر شوی 400 کاله وړاندې هغه ته ستا دا واقعه معلومه وه چې ما نه بعد به موسی علیه السلام راځي موسی ابن عمران علیهم السلام بیا به هغه د فرعون نه هجرت کوي مصر به پرېږدي نو نسل په نسل هغه یو وصیت پرېښو چې زما دې ورور ته به زما سلام رسوئ او بیا ورته ووایه چې ته کله ځې مصر نه نو ما هم د قبر نه وباسه ځان سره مې یوسه بیت المقدس ته مې ویسه دلته ما پرې نه دی نو د هغه وصیت په ځای شوی نه دی دا د هغه معجزه بعد الوفات د لارې د نه ورکه کړې ده وصیت په ځای کې لار به اوس پیدا شي دا هم تفاسیرو لیکلي ها نکتې خو دې زر وباسم خو نور واقعه تفاسیرو لیکلي ده هسې نه بیا راپسې څوک تفسیر روړي چې دا راته وښایه چې دی معجزه بعد الوفات د لارې دې نه ورکه کړې وه نو دومره خو څوک ګیا نه خوري ته هم پوهېږې که نه پوه موسی علیه السلام ویل چې قبر شریف چرته دی راوبې باسو که نه وصیت به په ځای کړو بن اسرائیل خو بن اسرائیل و که نه د هغې د نیکانو د قبرونو سره څه واسطه وه چاته معلوم نو هغې چېرته د مزاراتو طرف ته ورتلل اکثر قوم کې د سپین سرې زنانه چې وي د دې عقاید صحیح وي ښه نظریې ساتي نو دې قوم کې یو سپین سرې زنانه وه هغې ورته ویل چې ما ته معلوم دی او زه یې درته ښیم خو 2 شرطه لرم که دا را سره منې درته ښیم ګینې نیخ یې مه کو چې لار د نه ورک نو د سپین سرو د مشرانو زنانه عقاید صحیح وي ځکه خو موږ ته هم د امر شوی علیکم بدین العتیق زور دین راټینګ علیکم بالامر الاول ړومبنی کار راونیسئ
علیکم بدین العجایز د بوډاګانو د بوډېګانو ښځو دین راټینګ کړئ دا در باندې لازم دی. موسی علیه السلام ته چې خبر ورسېدو چې زنانه ده او سپین سرې ده بوډۍ ده هغوی چې مزار د یوسف علیه السلام درته ښیم خو شرطین لرم 2 شرطه لرم. اول رای ولئ چې رای واستوي ادې څه وی وی چې ماته قبر معلوم دی خو 2 شرطونه درته مخې تقدم کرا زره منی وی تو وای وی یو دا چې ته د خدای پیغمبر یو د الکې نه وځي نو زه څه کوم زه خو تللی نشم بوډۍ یم یو څو ځوانانو ته ووایه چې ما په شا په نمبر وړي ځم در سره وځم یو مې دا شرط دی او دویم دا دی چې په جنت کې ستا رفاقت او ملګرتیا غواړم. نو موسی علیه السلام دا یو خو زما وس کې دی ځوانان به وټاکم تا به روچته کی خو دا بل خو زما وس نه بار خبره ده یو خو شان محمدي دی صلی الله علیه وسلم هغه ته خو یو صحابي خدمت کوي د اودس اوبه ورته ږدي او د مبارک ورته وایي سلني مجھسے مانگ غواړه صحابي څه چې غواړې ما نه غواړه مرقات او اشیاء الامات لیکلي وی مطلق ورته وایي چې ما نه غواړه چې څه غواړې وی دا دلیل دی چې د دنیا او د آخرت خیرونو د هغې تقسیم د پلاس کې خدای ښودلی دی. هر کې خواهد هر کې را خواهد وی څه چې غواړي او هر چاله را غواړي وی دا ورکولی شي. پوش اشیاء الامات ولا اشعار هم د غزي کې نقل کړي ناغه ورته وی اسالک مرافقتک فی الجنه ستا ملګرتیا په جنت کې غواړم. مبارک ورته وی دا خو به وشي خو لیکن نور غواړم هم دا غواړم ورته وی اعنی کنه علی نفسک د الفاظ راځي بکثرت السجود نو تم را سره مدد وکړه په ډیروالو د سجدي ډیرې کوه جنت کې زما ملګرتیا ما تعالی درک بس دا خو شوه. موسی علیہ السلام مبارک ورته وی چې زه به الله ته ووایم نو وحی ورته وشوه چې بس دغه یې زه منم جنت کې به ستا ملګري کم ستا ګاونډی وی او دا یو ته ورته پوره کوو نوجوانانو ته وی چې دا روچته کی نو چې هغې ورته قبر وښودو 400 کاله پسې قبر را وسپړلو داسې یوسف علیه السلام پروت و لکه چې یو ګنټه مخکې د دفن کړی بلکل تازه. پوه شوئ نو الله وی ونجیناه ولوطا الی الارض التي بارکنا فیها نجیناه کې ضمیر ابراهیم علیه السلام تراجه مونږ د تم نجات ورک د دورار لوط علیه السلام ته مونږ نجات ورک دا غزمه کې طرف چې برکت چولې مونږ پاغې للعالمین. 4 نمبر سورہ انبیاء آیت نمبر 81 سورة الانبیاء آیت نمبر 81 وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. امونږ سليمان علیہ السلام د پاره تیز هوا مسخر کړي و ولسليمان الريح عاصفه تجري په حال کوند دي کې چې دا وا چلی دا به امره په امر د معجزه اختیاریم ثابت شوخه د په امر بدا چلی دا چې چرته خوخه وا بس هغه طرف ته بدا امر کولو هوا بدله الى الارض التي باركنا فيها دا غزمه کی طرف ته چې برکت چولې مونږ پاغي بارکنا کلمه ګوره سلورم ظلمات شو چې شام دی نو شام ته الله بیا مبارک وي ځکه مدفن د انبیاء دي کوم ځای انبیاء دفني نیکان دفني هغه ځای د برکت والا دی مبارک وي د برکت عقیدې به وته سات. 5 نمبر سورۃ سبا آیت نمبر 18 سورہ سبا 13 آیات وجعلنا بینهم وبین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة او پیدا کی مونگا پمینز ددی کی وبین القرى التي پمینز دا غکلو کی باركنا فيها چې برکت چولې مونږ پاغې کی قرى ظاهرة کلی ښکارا او متصل نه یو بل سره نبیا مات شو. 6 نمبر چې دا اخیری موضوع دی او کلمه د بارکنا ورکه مستعمل او مذکوره ده سورۃ صافات آیت نمبر 114.
سورۃ صافات آیت نمبر 114 نن خو اول ورځ دوم د سناسی سبب لیکل کوي ښا کچا ته لیکل نه ورځي بس بیا تشریف مروړي بار کینه دا خو سو کسان لیکل کوي او نور سناسی دا بلی کوي وبارکنا علیه وعلى اسحاق برکت چولې مونږه ابراهیم علیه السلام باندې وعلى اسحاق او د بچی اسحاق علیه السلام باندې مونږه برکت چولې پنځمه کلمه د بوریکه ده دا مستعمله ده قران عظیم شان کې مره واحده سورۃ النمل اتم آیت سورۃ النمل نور لسمه سفاره آیت نمبر اتم فلما جاءها نودي ان بورك من في الارض ومن حولها فلما جاءها موسی علیہ السلام چې مدین مصر تر روانو د شپې بیبیم ور سره وا او دا غي د اولاد د پیدا کېدو موقع و جمع مو لارم ته ورکه و یخنی مو لري اورو کتو نورو خود په ګمان د اورو او نه واغی کرناګانې وي دویل کا اور فلما جاء کله چې دی ونی تراغ نو دی आवाज وته وکړې شو اند دی خبرې بوري کا من فی الارض ومن حولها چې د برکت نه ډک شوی دی هغه موسی علی السلام چې په جلوګا د اور کې دی او هغه فرشتي هم چې د دې اور نه آس پاس ولاړې دي هغه د برکت نه ډک کړي شوی دي نو دا کلمه دامته مستعمله ده شپږم د دغه مادي د بارا کافنا کلمه د مبارک مرکب او جوړه ده دا سلور ځای قران کریم کې راغلي ده اول سوره انعام آیت نمبر 92 کې راغلي ده وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه وهذا كتاب دا یو کتاب دی قران یادی انزلناه نازل کړی دی موږ دلاره مبارکون ډیر برکتناک او ډیر فائدناک مصدق الذي بين يديه چې تصدیق کوونکې داغه کتب دی چې مخ کې د دنو نو مبارک کلمه دام دغه مادینه جوړه مستعمله ده دویم سورۃ انعام یوسل 55 نمبر آیت سورہ انعام آیت نمبر 155 وهذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوا او دا کتاب موږ نازل کړی دی ډیر برکتناک دی ډیر فائدناک دی نو د تابعداري وکړي ادریم نمبر سورہ انبیاء آیت نمبر 50 سورہ انبیاء آیت نمبر 50 یعنی 50 وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ وَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ او دا ذکر دے مبارک د برکت نډک دی دا د برکت نډک یو پند دی موږ نازل کړی دی تاسو د انکار کوئ یعنی مکوئ انکار کول والا کتاب او پند نه دی سلورم سورہ سواد آیت نمبر 29 سورہ سواد آیت نمبر 1 نهویش کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب کتاب دا یو کتاب دی مونږ نازل کړی دی تاسو ته محبوب مبارکون د برکت نه ډک دی نو دغه مدینه لفظ د مبارک جوړ دی مستعمل دی فی کتاب الله 4 مرات او حدیثو کې خو بیا دا لفظ ډیر مستعمل دی لکه البدایه والنهایه شپږم جلد ځان سره ولیکئ البدایه والنهایه شپږم جلد صفحه 302 مکتبه حقانیه دا ام معبد واقعا چې نبی له سلام د هجرت موقع باندې د دې په کور باندې تیر شو بیا وګي ورته وی د خوراک سکاک سشتوي سم نشته وی پېم نشته وی نه ګډه خو سرنی ته وخ کړي دا چيله چې ولاړ د ودا خو چا ده وی که اجازه کې
مونږ به د سینو ته ګوت یوسو دا به پیره پریدي کنه وی ستاسو خوخه نه دا خو چې د څنګه برا پریدي خو چې رسول الله مبارک دی و چې غلان زه ته ګوت یوړي اډه کې شو درې لوخي په وک یو نبی له سلام وسکلو یو صدیق سی بیو دی تور کو ودا کور کې کېده ما خامي چې خاون راغې نو دا ورته وی والله انه مر بنا رجل مبارك تعني رسول الله والله زما دي قسم په ذل جلالي مر بنا رجل مبارك یو مبارک سړی سحر زمون پکور تیرې دو هغه و چې چيله غلان زته چې ګوت یوړې درې جام په وک تعني رسول الله قصد او اراده دی په دې الفاظو سره د رسول الله مبارک د پاک ذات کوله مبارکی هغه ته ویلو پوش اومه کلمه د دغه مدینه چې جوړه مستعمله دغه کلمه د مبارکان ده دا سلور ځای راغلی ده زر زر لیکي سوره ال عمران سلور نوی کې راغلی ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا دا حال یقینا اول کمرہ اول کوټه وضع للناس چې د خلکو د عبادت د پاره وځ کړی شي او جوړ کړی شوی ده للذي خامخ اغدا اغه کعبه ده ببکة مبارکن چې مکه مبارکه کې ده مکه ورته وي دغه قلت دوبو بکم ورته وي لانها تبک اناق الجبابر دغه د جبابرو سټو نعمت کړي ابره سنگ تبو برباد کو دا ورکی یو لغت دی نو مبارکن کلمت مستعمل دویم په سوره مریم کې راځي 31 آیات عیسی علی السلام نه خدای پاک حکایت کوي مریم بیبی تا قوم وی چې د ماشوم دي د کمک ما کان ابوک امرا سو وما كانت امک بغیه پلار دم بد سړی نو مور دم باغیه او بدکار نه و یا وخت هارون تم په دې علاقه کې د هارون چې خسړیو او خوالی کې ستا موږ دغه سره تشبیه ورکو ته خو سم دغه خور وینو تا د کمک لقد جئت شيئا فريا دا دې سوک نا الله من کړو چې خبرې باندې کې جواب بتنه ورکی فاشارت الی اشاره وکړي ماشوم سره خپل خبرې وکړي چې پلار دې سوک دی قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا دی ورته وی هغه څوک چې مزانګو کې دی او ماشوم دی هغه سره موږ څنګه خبرې وکړو عیسی علی السلام د زنګو نه خبرې شروع قال انی عبد الله ابن الله نیم عبد الله یم هو الله نیم سوکما عبد الله یم آتانی الکتاب رب کریم آئنده کی کتاب را کئی یا د تورات علم د مور پرحیم کی را کړي وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وجعلنی مبارکا ز الله مبارک ګرځولې سر تا پا زما وجود کې الله برکت اچولې رګ رګ جوړ جوړ اندام اندام وخت وخت کې خدای تعالی را تا برکتونه خودلی ځکه خو به چې نابینا مسح کو سترګو نظر براغ کبرس برګي مرز والا به مسک مرز به جوړ شو او کمړ به مسک چې قوم باذن الله غبر پاسې دو بدرید مبارک وکړه تفسیری مزریه غدمم خودلې چې روزانه به 50,000 مریضان د تراته ډاکټر چې سل مریضان ګوري وي نور ستړي دی بس چوټي اصل همدا چې ګوري چې بس ټول کارې په ټیسټونو باندې ورټ دغه کړي ټیسټ ګوري دا غي موافق بس دا د ویو خو بیا راش دا خو بیا راش د کالته زرګون سره کاری سل مریضان چې ګوري 1 لک روپے کور تر مخه موړي دا نور املامات یې نشم کته عیسی علی السلام 50,000 مریضان هر ورځ دمول دا په دغه فاسقانو میډیا والا باندې مرد دي چې ځان غوندي هم جنس فاسقانو باندې ګرځي کله یو رانی ولي کله بل رانی ولي او عنوان ورته ډیر خطرناک او غلط لګولې
وی چې بل پیرم گیر کو، جالی پیرم گیر کو، پیر داسې و پیر داسې. دا پیران نه دي، ته په پیران وړېدلی نه یې. دا ستا غوندې فاسقان دي. څنګه چې ته فاسق د خدای غلی، د خدای د دین ګڼکپې، دغه رنګې ستا غوندې دام غلو فاسقان دي. ته په سم پیرانو وړېدلی نه. پوش نه بس هغه عیسی علیه السلام باره کې به څه وایي بیا؟ دومره عظیم دمګری دی چې وهب ابن منبه لیکلي چې 50,000 مریضان به هر ورځ دمول، او هغه دم چې په کوم الفاظو به د دم کول او تفسیر مظهری غم نقل کړی دی. بهرحال څلورم کلمه سورې قاف 9 آیات. سورې قاف 9 آیات. ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد. ونزلنا من السماء ماء مبارك. په کثرت سره موږ د اسمان د برکت نه ډکې اوبه نازلې کړي او نازلوي د باران اوبو ته الله مبارک ویلي دي. اتمه کلمه د مبارکتن ده. دا مستعمله فی کتاب الله 4 مرات، 4 کرته ده. په سورۃ نور کې راځي 15 آیات دی. یوقد من شجرة مبارکة زیتونة لا شرقیة ولا غربیة. یوقد چمکیږي رڼا کوي من شجرة مبارکه دا غونه برکتینا زیتونه چې د زیتون ونه ده چې محبوب فرمای کلوا الزیت ودهنوا به فإنه من شجرة مبارکتنا. زیتون خوري ځان په غوړوي د دې پتیلو ځکه دا د مبارکي ونی تیل دی. پوش د مبارکتن کلمه په سورۃ نور کې مستعمل شي. دویم سورۃ نور آیت نمبر 1 تحیة من عند الله مبارکتا. او دریم سورۃ قصص 10 آیات. سورہ قصص 10 آیات. نودیا من شاطئ الوادی الایمن فی البقعة المبارکة. نودیا من شاطئ شاطئ الرازی کا شاطئ الرازی شاطئ الوادی الایمن فی البقعة المبارکة. او سلورم سورہ دخان 15 آیات. نه دریم آیات خطا شو. سورہ دخان 3 آیات. حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. نهم کلمه چې دی نو هغه د تبارکه ده، د اخیری کلمه ده، او دی کې وهابیان او پنځپیریان غلطه ترجمه کوي او قدمونه خویږي. تبارکا په سورۃ اعراف 55 کې مرضی الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. 55 اعراف. دویم سورۃ مومنون 14 آیات کې مرضی فتبارک الله احسن الخالقین. دریم سورہ فرقان اول آیات. سلورم سورہ فرقان 10 آیات. او پنځم سورہ فرقان 15 آیات. اوم سورہ غافر 4 آیات. شپږم نه غالبا شپږم سورہ غافر 4 آیات. اوم سورۃ زخرف 15 آیات. اتم سورۃ رحمان 8 آیات. او نهم سورۃ ملک آیت نمبر 1. د تبارک صحیح معنی څه ده؟ دا خو نه کرد د بارا کاف د دغه مدینه مستعمل او مرکبه ده مذکوره فی کتاب الله عز وجل. او دغه د نام نهاد د توحید ټیکداران غلطه ترجمه کوي. نو د دې صحیح معنی څه ده؟
صحیح معنی به هغه کوم چې اهل اللغت کړي او مفسرین کړي او د قواعد د صرف او د نحو برابر ترجمه نو دغه به صحیح ترجمه او صحیح معنی. صحاح ځان سره ولي کوي صحاح اول جل شلم صفحه او البرکتو النمو والزیاده البرکتو النمو والزیاده او کله چې دا ماده د باب تفاعل نه مستعمل شي ماده د دې د با را کاف باب تفاعل ترش یعنی تبارک وزن تفاعل نو دا بیا راځي بمانه تقدسا مقدس او پاک دی غزاد بيده الملک چې داغه په ید کې بادشاہی ده. دغه ماده د بارا کاف چې تفاعل باب تراشی معنی سور کوي تقدسا ورسېدلی. دغه رنګ ځان سره ولي کوي لسان العرب لسم جلد 380 صفحه لسان العرب لسم جلد 380 صفحه تبارک الله اے تقدس وتنزه وتعالى وتعاظم. تبارک سمانه ده تقدس وتنزه وتعالى وتعاظم پاک دے منزه دے اوچت دے عظیم دے غزات بیده الملک چې په ید بلا کیف دغه کې بادشاہی ده. دغه رنګ تفسیر روح المعانی اتم جل یوصل اتدیر شمه صفحه تفسیر روح المعانی اتم جل یوصل اتدیر شمه صفحه تبارک الله او تقدس وتنزه عن كل نقصنا تقدس وتنزه عن كل نقص د هر نقصان مقدس او پاک ذات دی. تفسیر فتح القدیر د شوکانی چې رئیس د وهابیانو دی دویم جلد 212 صفحه قال الازهري في تبارك علامه ازهری د تبارک معنی کې لیکي معنی هو معنی دا د تعالی و تعاظم اوچت دی په اعتبار د شان او د رتبه نه په اعتبار د مکان. تعالی و تعاظم اوچت دی عظیم دی. همدا شان تفسیر معلم التنزيل د بغوی تفسیر بغوی دویم جلد یوصل 15 صفحه تبارک اے تعالی و تعظم. همدا شان موجم والفاظ القرآن الکریم دو جلد دیو زما سره دلته موجود هم نشته دی او دا ځان توالی دا بستا سوډیر پکارم شي. موجم والفاظ القرآن الکریم دغه تک شین دا غټ چې پروت دی دا برنه دویم کتار کې لاندې وګوره تفسیر مظهری سره خوا کې د اردوی چې لیکلې دغه دا دو جلد کتاب دی دا ځان تواخلي. دا ټول الفاظ د قران کریم د هر کلمه د چیړلې معنی څه ده دی باب کې سمانه ور کوي سوز القران کریم کې مستعمله ده د چیړلې. معجم الفاظ القرآن الكريم اول جلد 93 صفحه تبارک الله تقدس وتنزه الله مقدس او منزه دی الله. نو حاصل دا شو چې د تبارک د سمانه کول چې مبارک دی غزاد نو دا د باب تفاعل ترجمه ده باب د مفاعله سره او دا خطا ده. پوش د ما سبق حواله جات موافق صحیح ترجمه بسی مقدس ته غزاد پاک دی غزاد عالی دی غزاد معظم دی غزاد اوچت دی غزاد بيده الملک. د مبارک ترجمه دا غلطه ده پوښي په تبارک باندې.
او کله چې دغه ماده د با را کاف راواغستلی شي باب تفاعل کې مستعمل شي بیا به څه ترجمه ځان سره ولیکي لسان العرب لسان العرب لسم جلد 380 صفحه لسان العرب لسم جلد صفحه 380 386 او ایمانه دادا چې دغه ماده د با را کاف مستعمل شي باب د تفاعل کې دویمه معنی د ارتفاع خدا رتبی خان د مکان نه بیا وی چې وسئل ابو العباس عن تفسیر تبارک الله ابو العباس نه پوښتنه وشوه د تفسیر د تبارک الله چې څه تفسیر دی فقال هغه ورته وی ارتفع په اعتبار د شان او د رتبی مرتفع ته وی تبارک ارتفع متبارک چاته وی نو متبارک مرتفع ته وی اوچت شان والا ته وی دا نه چې اوچت مکان والا ته وی او پارش دی او بره دی دا خو د مجسمو ترجمه دي دغه شان تفسیر روح البیان دریم جل یوصل شپږ اویا صفحه تفسیر روح البیان دریم جل یوصل شپږ اویا صفحه تبارک سماند ای تعالی بالوحدانیت فی الالوهیت وتعظم بالتفرد فی الربوبیت اے تعالی اوچت مرتبه والا دی بالوحدانیت پخپل وحدانیت سره فی الالوهیه پخپل الوهیت کی یعنی د اوچت مرتبه والا دی واحد هم دی الہ هم دی بل څوک نشته الہ واحد وتعظم بالتفرد فی الربوبیه الوی شان والا دی په یووالي سره پر ربوبیت خپل کی او بیا تفسیر روح البیان کی د دې عبارت نه چند کرخلان یو واقعام د ابن عباد یا د ابن عباد ذکر کړي کان یتردد فی معنی الرقیم وتبارک والمتا وی دې په تردد کېو په دې دریو کلماتو کې چې د دې معنی بسوي رقیم تبارکا او متا او درې واړه کلمات مستعمل دي په کتاب الله خو تردد دته په معنی د دې کې چې دې معنی بسوي رقیم څه ته وایي تبارکا څه ته وایي متا څه ته وایي د دې معنی د معلومولو په خاطر وی باندې تزم دغه باندې کې عربي کو اوسېږي دا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې دا ماشومتوب کې بنو سعد تلیګلو او په دې خاطر لیګلو چې د خریو د لسان د خلط ملتوي دا خر کې جسو کوسيږي پښتو سمره غلطه وي اردو پکې وي انګلیش هم پکې وي فارسی پکې وي بچسي پکې ویل خو د باندو خلک چې وي د غي د زبان د خالص زبان وي ندم ول چې زم عربي کوحتزم او دغه دریو کلماتو د معنا هغه طلب کوما نو د چراغونه یو زنانه و سپی پسې منډه والی سپی ته مخ کیو او سپی خلخله کی مردار شوړه نیولې و لوخي پینه پاکي شوړه دی نیولې و نو زنانه ورته ویل د زنانه نه د تپوس کې وچرته دي دومره په منډه ولې ناغه ورته وی جاء الرقیم واخذ المتا وتبارك الجبل جاء الرقیم سپیراغه واخذ المتا شوړه رانه وتختوله وتبارك الجبال غرون تبرو خطو هغه پسې ورزم مزدم صادر پوګه کې خو د زما درې واړه مسلې حل تبارک معنی صعدا تب ارتفع خبر باندې پیږي او الله خو د مکان نه د مکان د ارتفاع نه پاک دی د رتبه او د شان ارتفاع باندې به حمله دا معنی کول چې مبارک دی غزاد دا خو د باب د تفاعل ترجمه ده باب د مفاعلی سره او د لیونو ترجمه ده او دا غچا ترجمه ده چې هغه میزان او صرف هم نیویل او نو ور باندې پوي پښتو باندې پوش اجا الكلب واخذ ما يبل بالماء فيمسح به القصا او ارتفع الى الجبال دغه مانش
نو دا ماده د برکت چې دا د بارکاف داسې ولیکه چې دا مستعمله ده په ابواب اربعو کې 4 بابونو کې دا مستعمله ده په هغه 4 بابونو کې 3 بابونه دا متعددي یو لازمی دي پوه شوې نو دغه ماده مستعمله ده باب د تفعیل کې مصدر دا غیر ازی تبریکن وای مولانا سے برکا یبرکو تبریکن فهو مبرکون دے تبریکی پیش کون کے دے بکسر الرام وبرکا مبرکون امر تیسا دے برک نهی لا تبرک لکه سوری قیامه کی رضی لا تحرک پوش ځان سره ولیکي مسلم شریف 2 جلد 209 صفحه کې دا ماده مستعمله ده د مسجد د قباء سره د اسماء بیبي بچي پیدا شو عبد الله ابن زبیر سے رضی الله عنه د شپې هغه پیدا شو او سار جمع نه پس غي کې روچت کو 2.5 کیلومتر مزل کوي مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ته پیاده راځي مبارک پغې کې واچولو تهنیکی ورته وکړو مسلم شریف کې بدر ترش فهنکه ثم دعا له وبرك علی د باب تفعیل نه دا ماده مستعمله ده د برکت دعاګانې ورته وکي وکانا اول مولود فی الاسلام مدینه منوره کې دا اول ماشوم هجرت نه بعد اول دا بختور پیدا شو پوښ وکنه دویم باب د تفاعل کې مستعمل ده او د غزي کې یو نقطه مانه بلم هیرش فتوح الشام ځان سره ولیکي اول جلد 200 صفحه تاریخ فتوح الشام د واقدی چې باب د حدیث کې مختلف فيه راوي دی ښا تا ته بعضی کسان وی چې واقدی پیش کې فلانی دا ویلی فلانی دا ویلی فلانی دا ویلی نګوره مجروح بالاتفاق هم نه دی ښا واقدی باب د حدیث کې مختلف فيه راوي دی چا په جرح کړي او چا توثیق کړي دي ورسېدلی جرحه بعضنا ووثقه بعض اخرون د مختلف فيه راويش خو باب د تاریخ کې ثقه بالاتفاق دی تاریخ کې په څوک جرح نشي کولای ښه ثقه بالاتفاق دی ایو تاریخي واقعا نقل کوي د حجۃ الوداع چې نبی له سلام یمین د خپل سر بیا شمال د خپل سر مبارک په حلاق اخریلو او بیا ټول زلفی ابو طلحه تور کی او پر روایت د مسلم کې ورتوي چې اقسمه بین الناس او داغه نه یو زلفه د خالد ابن ولید سے بلاسته ورسیده مبارک ته پختنه کوي ما تصنع بها اولای یا خالد پدی بسکه هغه ورتوي اتبرک بها یا رسول الله واستعين بها على القتال اتبرک ګور تفعل باب نراغه ز برکت بها سلام پدی باندې یا رسول الله او مدد بها سلام د دې په برکت په جنگ کې مبارک ورته وي د سی ورته نه وي شرک دیو او بدعتیش او څومره بیکار عقیده لري مبارک ورته وي ما دامت معك هؤلاء يا خالد فانت منصور تر سوچ زما د زلفان تا سره دوا مخري او تا سره پاتیش تا سره به هر میدان کې مدد شوي من الله بری به هر میدان بغټي نو د تفعیل نه مستعمل شو دا کنه اتبرک تفعول ها تفعول نبی راضی تبرک یتبرک فهو متبرک او بیا تبرکن فهو متبرک امر ته څه دی او نهی لا تبرک او دغه د خالد ابن ولید سے باب تفعول نه مستعملو ټیک دریم ځان سره ولي کې باب د مفاعلی کې مستعمل ده دغه ماده بارکا یبارک مبارکتن فهو مبارکون وبورکا یبارک مبارکتن فهو مبارکون خبره باندې پوښ وکنه دا باب دغه شو کنه مفاعله شو کنه
امر تے بارک دے نہی تے لا تبارک دے میزان صرف 36 صفحہ کے مرازی المبارکہ برکت گرفتن بخدای عز وجل یا بکسی یا بچیزی امونست مبارکتون رازی خوا خدای برکت حاصل اول دا خو امر اتفاقی دے یا بکسی دینا مراد زوات فاضل شو یا بچیزی مراد مزارات و مساجد کتب و حجر اسود صفا و مروه وغیرہ وغیرہ شو نو دا غدری وڑا ابواب دا متعدی شو متعدی خو پیجنی کنه تنها په فاعل تمام نمی شود مفعول ته هم سلری احتیاج لري لکه باب اول باب تفعیل له قاموس القاموس الجدید حواله ځان سره ولیکي القاموس الجدید صفحه نمبر 56 اغي لیکلي برکه تبریکن تبریک ستوي ادعاء بالبرکه پوش مبارکباد دینا برکت کی دعا کرنا مبارکی ورته ورکا په مبارکه ورکول سره برکه تبریکن متعدی شو کنه دغه شان غیاث اللغات کې راځي 2 صفحه ده برک فیه کسی کے لیے دعائے برکت کرنا یادا سے راضی برکا فلان فلانا علی موت الوهابی مبارکی ورکا فلانی فلانی تا په مرګ د وهابی خبره باندې پیږي کنه نو دا متعدی باب شو دویم باب د تفاعل له القاموس الجدید شپږ 50 صفحه القاموس الجدید شپږ 50 صفحه تبرکا برکت حاصل کرنا لکه زه دعوه کېدم تبرک الصحابة بلعاب النبي صلى الله عليه وسلم وبثيابه وبجبته برکت حاصل کړو صحابه کرامو په لعاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې داغه په لباس باندې او داغه په جبه باندې او دریم باب د مفاعلی دی صيغه د واحد غیب ته قران کریم کې مستعمل هم دا وختیم نرتمه وي سوره حمیم سجده لسمایات وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها دا مفعلش صيغه د واحد مجهول هم د دې باب نه مستعمل ده په سوره نمل اتم کې فلما جاءها څنګه دي نودیا انبورکا من فی النار نو دا د مجهول صيغه شو کنه مفعل باب نه غیاث اللغات 2 صفحه کې سنور الفاظ هم ذکر کړی دي لك بارك الله لك وفيك وعليك وباركك کله کله داسې یو مقرر تقریر کوي تقریر کې ورته بازي خلک چغوي بارك الله یعنی د خیال دیږي کنه دا بارکه کې دا کاف شیدې دا ضمیر د خطاب دی نه دا خدا اصل مدینه دی بارا کاف دا خو مونږ ماده و چیړه لګنه دا قیاس کوي په جزاک الله باندې نو ولته خو چې کم دی دا کاف د اصل مدینه نه دی کنه خو د خطاب کاف دی دلته بارک کوه تکرار د کاف ورکا یا ورته معمول پیدا کا بارک فیکا بارک الله فی علمک فی صودک فی بیانک وغیرہ وغیرہ پښتو باندې پوښ احادیث کې د متکلم او د امر صيغه هم د دې باب نه ذکر دي ترغیب و ترهیب د منذری دویم جلد 115 صفحه ترغیب و ترهیب د منذری دویم جلد 135 صفحه هغه کې راځي فإني قد باركت على سائكم ومدكم فإني قد باركت دعا د برکت نه مراد ده ما د برکت دعا کړې ده اې د مدینه منورې خلکو استاسو سوات هغه پیمانه چې یو دړې او مد هغه پیمانه چې 2 سیرې 2 کیلو وي او درود شریف کې رضی اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد هم دا غرنګ مسلم شریف کې مرضی بارک لنا فی صاعها
زمونږ په دې سوا کې مونږ ته د برکت دعا برکت واچوه یا الله. ترغیب و ترهیب ځان سره ولیکئ 2 جلد 135 صفحه. همدغه رنګ بخاری شریف کې مرازی نبی علیہ السلام ناستو مختلف بلادو امکنو ته دعاګانې کولې. عبداللہ ابن عمر سے فرمائی مبارک په دعا کې وی اللهم بارک لنا فی شامنا اللهم بارک لنا فی یمننا قالوا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفي نجدنا. د نجد د علاقې خلک ناستو مبارک ته وی چې شام او یمن ته د دعاګانې وکي زمونږ نجد تم دعا وکا. مبارک جواب ورنک بیا دعا کوي اللهم بارک لنا فی شامنا مونږ ته شام کې برکت واچو. اللهم بارک لنا فی یمننا یمن کې مونږ ته برکت واچو. عکس بیا عرض کوي قال یا رسول الله وفي نجدنا. راوی وی فاظنه قال فی الثالثه ګمان کوم مبارک باندې چې په دریم ځل د شام او یمن ته دعا وکا او د نجد دغه شخص بیا مطالبه نجد ته د دعا وکا نو مبارک دا دریمه پیره کې ورته وی هناک الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشیطان رواه البخاری حزبه واعوانه مشکات 1502 صفحه وګوره. شیطان لخر داغه مددګاران به د غزین روزي نجد نه داغه ډله به تروزی داغه گروه به تروزی داغه خکر په شکل د محمد ابن عبد الوهاب نجدی کې به تن طلوع ظهور کوي. دلته به زلزلی دلته به فتنی زورته دعا نه کو دوی ورته ونک دی ورته نوم بدل کو نجد ته ریاض ورته وی ریاض. کم چې محمد ابن سلمان دی داغه دارالخلافه او داغه کور او داغه عیاشیم په ریاض کې چې کم دی دا سم عروج باندې ده. ریاض کې دوستانو مونږ غي دعوت کو دا اوس د عمرې د مازی قریب کې د سفر کې ریاض ته لاړو. 1000 کیلومیټر مزلمو کو ریاض ته چې ورسېدو د دې بازار او بتا د گاډو اډاوه بتی ته لاړو. هغه زینم ټیکسی بوک کا ټیکسی والا د بونیر وغه سر روان نمون خو حدیثو کې لستو چې ریاض هناک زلازل والفتن دلته به زلزلې او فتنې او د شیطان خکر بدی زینو جتیږي. نو ټیکسی والا سره پښتونو خبرې شروع کی مل چې صاحبہ د ریاض خلق څنګه دي. نو ماته وی چې د ریاض خلق داسې دي چې یو کور پرېده مولانا صاحب په بل کور کې په اجرت باندې زناکاري خزې ملاویږي په 100 ریال باندې زناګانی شروع دي. د هر ملک جنہ کېدل تر اوسته د زنا اډه د زنا. ما ملګرو ته ول چې صدق رسول الله چې هناک زلازل والفتن دلته به زلزلې می فتنې می فتنو تم خیال لې کور کې فتنه وردن نشوي ده. بهر حال ټیم نشته وخت مختصر دی نو راځي ورپس. نو د دې باب د مفاعلین د اسم مفعول صيغه مبارک راځي ښا په معنی د برکت د شدا. نو دی وجنا د مبارک اطلاق په دغه معنی زموږ علماء کرام الله تعالی باندې خنه غني. مثلا ځان سره ولیکي تفسیر معلم التنزيل 2 جلد تفسیر معلم التنزيل 2 جلد صفحه 115 تمام. پدې کې راځي امام بغوی فرمایي ويقال تبارك الله ولا يقال متبارك ولا مبارك. تبارك الله ویلش خو الله ته متبارک او مبارک بفتح الراء نشي ویلې لانه لم يرد به التوقيف شرع په وارد شوی نه دا مونږ ور باندې شرعا واقف شوی نه یو مونږ خبر نه یو شریعت په وارد نه دی دا معنا. همدا خبره ځان سره ولیکي تفسیری خازن 2 جلد 153 کې کړی دا. تفسیری خازن 2 جلد 1 یا 103 به غالبا 103 کې کړی دا. تفسیر قرطبی 14 جلد 15 صفحه کې منا خبره ذکر ده. نو کسو کې اعتراض کوي
چې علامه قرطبي رحمت الله علیه خو د لفظ د مبارک په الله باندې د اطلاق قائل دی او چې الله ته مبارک ویلی شي. لکه تفسیر قرطبي 3 جلد 15 صفحه، تفسیر قرطبي 3 جلد 15 صفحه. علامه قرطبي فرمای قلت قد ذكر بعض العلماء في اسمائه الحسنى المبارك وذكرناه ايضا في كتابنا. بعض علماء د الله تعالی په اسماء الحسنى کې د مبارک کلمه ذکر کړی ده چې دا په کې داخل دی مبارک، او موږ په خپل کتاب کې دا ذکر کړی چې د الله تعالی په نامو کې یو نامه مبارک هم ده. نبی اوي فإن كان وقع اتفاق، که اتفاق د دې په منع وارد وي على انه لا يقال، په دې خبر اتفاق راغلی چې الله ته مبارک مو آیا يسلم للاجماع، بیا خو د اتفاق او د اجماع د وجه بدا منل شي تسلیمه ده. او ان کان وکافی اختلاف، او که اختلاف ورکې راغلی چې بعضی علما د اطلاق مجوزین دي بعضی نافین دي، نبی اوي فكثير من الاسماء اختلف في عده كالدهر وغيره. نو داسې خو بلا نامې د الله پاک دي چې د هغې د اسماء الحسنا نه شمیرلو کې اختلاف کړی شوی دی، لکه الدهر لا تصبوا الدهر انما انا الدهر وغیره وغیره. خو بیا پکې دام راواله نو مختلفتون فيه نامشو خبره باندې پیږي که نه. نو که څوک وایي چې د دې اطلاق علامه قرطبي قایل دی که نه، نو د هغې جواب دا دی که دغه مبارک صيغه واغستلی شي د اسم مفعول د باب د مفاعلینا په معنا د برکت د شدا چې برکت وته ورکړی شوی دی، نو بیا خو د دې اطلاق په الٰه العالمین باندې بداهتن باطل دی، ځکه دا مستلزم دی قول لرا په تعدد د الهو. پیږي په خبره، ځکه یو بل ذات به مني چې هغه مبارک بګرځي، نو برکت به الله ته ورکړي، نو بیا به الله ته مبارک وي. نعوذ بالله، دا خو کفر دی. او کوي چې نه مبارک مصدر میمی اخلم، نو بیا هم بدون د تاویل نه په الله باندې اطلاق نشي کولی. خبره باندې پیږي که نه؟ ځکه مصدر میمی وایه صرف وصف دی که نه دی؟ حمل په ذات باندې ذات مال وصف باندې لا یجوز دی که نه دی؟ نو خامخا مجبوري یا تاویل بکې، ځکه ته علم نه ته عالمي. الله برکت نه دی، برکت اچون کې دی. که مصدر میمی مخلی بیا بدون د تاویل نه اطلاق پر رب ذوالجلال دا لا یجوز دی. مجاز بالحذف بکی مبارک مصدر کنه مصدر میمی والا بمعنی ذو برکتن یا موقع البرکه یا موجد البرکه، واقع کون کې موجودون کې د برکت، او یا علی سبیل التسلیم ورخل عنان بدو وایو چې اطلاق د مبارک باری تعالی باندې شوی دی، خو لیکن دا د جملې د متشابهاتو نه دی، بس مونږ پې نه پوهیږو. او یا د اسماء مشترکو د جملې نه وګرځوه. او که څوک شبه کوي چې متشابهات خو هغې ته وي چې قرآن کریم کې ذکري، او د دې اطلاق خو باری تعالی باندې قرآن کریم کې هغه په خپله په ځان نه دی کړی. او الله تعالی په سورې ال عمران کې فرمایي 9 آیات دی هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات و اخر متشابهات. د مبارک کلمه چرته متشابهات قرآنیو کې راغلی ده. د هغې جواب دا دی مکتوبات د حضرت امام ربانی رحمه الله حصہ 2 دفتر اول صفحه نمبر 11 دلته یو عنوان لګی هذا بصائر للناس. بیا د دې عنوان په ذیل کې بصیرت اول کې د شاه ولی الله صاحب قول نقل کړي. حضرت شاه غلام علي نقشبندي داغه د شاه غلام علي صاحب قول نقل کړي رحمه الله. او بدان کې در کلام الهی سبحانه و کلام پیغمبر علیه السلام سخنها اس کې بی تعویل فهم دران قاصر است. د الله په کلام کې او د نبی له سلام په کلام کې څه خبرې دي چې تعویل نه بغیر پاغي پوهېدل د بلاګران دي، د هر چا کار نه دی. نبی وی و همچنین در کلام اولیاء سخنها است که آنجا تعویل باید نمود تا گمان نیک که مامور بهی است از دست نرود. د اولیاء په خبرو کې څه خبرې دي چې هر کجاخیل پاغي باندې نه پوهیږي، باید الته د تعویل وشي، ځکه چې
مؤمن باندې نیک ګمان کې چې دغه نیک ګمان د لاس نه سړی ورنه کی بدګماني مؤمن باندې ونشي. وهابیانو پنځپیریان تاسې بوریدلی کنه د بایزید بستامی سے بارکی د منصور حلات سے بارکی د رابعه بصری سے بارکی د نور اولیاء بارکی چاغین الفاظ د صادر شوی سبحانی معظم شانی الله فی جیبی لواء يرفع من لواء محمد انا الحق وغیرہ وغیرہ. نو دی د وجنه غدی د دی اولیاء تکفیر کوي. سوات کې یو شیخ دی شیخ ادول هغه محی الدین عربی رحمت الله علیه ته شیخ اکبر وای ځکه هغه ته صوفیه شیخ اکبر وای نو دی ورته شیخ اکبر وای نو دام شیخ ادول له خبر باندې پوښ. نو د اولیاء په کلام کې بتاویل کې لکه څنګه چې متشابهات فی کتاب الله راغلی نو دغه رنګ متشابهات فی کلام رسول الله مشتا او دغه رنګ متشابهات فی کلام اولیاء الله مشتا. او څوک چې نه پوهیږي د اولیاء په خبرو ناغه به وایي چې فلانی پیر صاحب دا دعوه کړي او فلانی پیر صاحب دا ویلي دا خر دی پوهیږي نه مطالعه نشته. اليواقيت والجواهر فی بیان عبارات الاکابر د عبدالوهاب اشعرانی صاحب کتاب دی د محی الدین ابن عربی رحمت الله علیه او د نور اولیاء د عبارات په دفاع کې لیکلي دي چې کوم فرقه ظاهریه ابن تیمیه و من حذا حذوا لکه ابن قیم وغیرہ چې دا هغه عبارات د وجه د هغه اولیاء تکفیر کړي د مبارک را لګیدلې د اولیاء د کلام محامل ورته بیا بیان کړي چیړلې دي پښتو باندې پوښ. نو کسیغه د اسم مفعول سره والی د باب د مفاعلین نبی اطلاق بری طلا باندې لا یجوز دی او که اسم فاعل صيغه سره اخلی مبارک نبی دغه مذهب د اهل حق دی خدای تعالی مبارک دی په کسری درا علی صيغه اسم الفاعل برکت اچون کې موجد البرکت دی بیا خو خبره پکې نشته دی. نو مبارک په معنی د برکت د هندا نبی پروانه کوي خبره باندې پوښ. घंटा पूरा